چې په یو سکول کې لایبرري شته که نشته. تر ګردو مین شی چې کوم ده په سکول کې لایبرري هم ده. ولې په لایبرري سره چې کوم دی یو کوچنی ریسرچ کوي، ریسرچر جوړېږي، دی د ریډینګ عادت ته اخلي. د لسمه بعد د استاد چې کوم دی هغه چې کوم دی هغه بیا کتاب دی په دې شرط باندې چې د سکول په ټایم کې د ریډینګ عادت وسله واخلي، د مطالعې د کتاب عادت وسله واخلي. که چیرې په سټوډنټ لایف کې د مطالعې عادت نه واخیستی، د ګرد عمر د کتاب د مطالعې څخه محروم سو. ته یو ګوري په دې زموږ په دې معاشره کې که د مدرسې څخه یو ملا راپارېغه دی، د مطالعې عادت یې په طالبي کې نه دی اخیستی، یا په سکول کې یو کوچنی راپارېغه سوی دی، اوس لسم یې پاس کړی دی، لیکچر دی، استاد دی، هر څوک چې دی، خو د مطالعې عادت نه لري، نن تر ننه پورې هغه سړی د خارجي مطالعه نه کوي، د مطالعې څخه محروم دی. دا که ملا دی، که ټیچر دی، که زیم، که ته کار څوک دی، ضروري چې دا دی چې د مطالعې عادت په طالب علمي کې براخي. ضروري چې په دې کې دا دی چې که ته چیرې غواړې چې د مطالعې عادت زما بچی واخلي، بیا په سکول کې لایبرري لازمي ده. اوس د لایبرري لپاره 4 شرط دي. یو شرط دا دی چې په سکول کې چې کومه لایبرري وي، هغه لایبرري به جلا کمره وي، جلا استاد به وي، لایبرریان په نامه باندې دی، دغه رقم کتابونه به پکښې وي، او د لایبرري به خپل پیرډان کېږي. دا 4 شرطونه به پکښې. دا رقم نه چې سکول ته ورچې په یو کونه کې لایبرري جوړه کړې ده، بس یو 5 کتابې کېږي دی، زما د لایبرري ده. نه نه نه، دا 4 شرطونه ته به یږدي ورته لایبرریان، جلا کمره، کتابونه، او دغه رقم د لایبرري پیریډ. په هفته کې یو 2 د لایبرري پیریډ. که دا شان پکښې ولو په دا پوسټ دا ښه لایبرري ده.